واقع داسې ده چې یو زنانه وایي ما واده وکړي، زه د خپل خاوند سره ډېره خوشحاله وم. هغه زما سره هم ډېره مینه درلودله، ما هم ورسره درلوده. د هغه هر رنګه خیال به ما ساتي، هېڅ لاپروايي مې د هغه په خدمت کې نه کوله. زموږ همسایه یو ګاونډي وله، هغه به هم کله کله زموږ کره راله، دغسې به مجلس او ګپې سره کولې. نو یو ورځ ما دا سوچ وکړي چې دا وخت راځي نن به زه ورسم. نو کله چې زه د هغو کره ورغلم، هغه زنانه یا هغه خور په موبایل باندې اخته وه، فیسبوک یې کوه. نو ما ته یې وویله چې ته هم خاوند ته ووایه داسې یو غټ موبایل درته راوړي، ته هم فیسبوک شروع کړه. دې غټ به دې مات وي، ټوله ورځ په کور کې یوازې دغې، نو دغه فیسبوک به اخته وي او خبرې به هم په موبایل سره کوو. نو ما دا اراده وکړه چې زه به خاوند ته وایم ما به موبایل ضرور راوړي. نو رالم خاوند ته مې وویله چې ما ته موبایل واخله. خاوند راته ویله چې موبایل مه اخله، دا ډېر تاواني او نقصاني شی دی. خیر خو ډېره پر ګرانه ولم، اخر زما مخ ته لا جواب سو، ما له موبایل راوړ. ما په هغه کې آی ډي جوړه کړه، فیسبوک مې شروع کړي. سوکا زه د دغه فیسبوک په دنیا وننوتلم، زه پکې غرق کېدم. در دې چې د کور کارونه را صفاته سول، د خاوند خدمت را صفاته سو، د هغه مینه او محبت پاته نه سو کوم چې مخکې ولو. ځکه زه به ټوله وخت په فیسبوک اخته وم. د خاوند ډېره مینه زما د فیسبوک سره پیدا سوه. اخر خاوند مې هم په دې پوه سو چې دا فیسبوک دې ته تاوان ورسوي. نو زما څخه هغه موبایل بیرته واخیست. ما ته د فیسبوک یو ناجوړي راولیدله چې د هغه بغیر بیا ما ژوند نه سو چلولی. نو زه راولاړه سولم، د خاوند په غلا په پټه مې بل موبایل واخیستې. نو اوس په فیسبوک کې وله د سوې ولمه بله آی ډي مې جوړه کړه چې خاوند به مې د کوره ووتی، ما به فیسبوک شروع. ما به د خلکو پر خبرو باندې کومنټونه ورکوله. نو یو ځوان و، هغه به همیشه زما د کومنټ تایید کوه. څو وخت وروسته هغو ما ته میسج وکړ، سلام یې راوړی. ما د یوه ورځ د سلام جواب ور نه کړي. اخر مې دا وګڼله چې د سلام په جواب ورکولو سره څه ستونزه ده، خو جواب ورکړه. دی تا وینې نه، جواب مې ورکړي. روزانه پر میسجانو زما او د هغه خبرې سره کېږي. نو خاوند مې بیا راپوه سو چې اوس خو موبایل نسته. خاوند خو نوره خبر چې د دې څه موبایل دی، اوس ولې هغه مینه هغه خدمت نه کوي. نو ما ته یې وویله چې څه وجه ده، څه پېښه ده، او هغه مینه هغه محبت هغه تعلق اوس ولې زما سره نسته ستا کوم چې مخکې ولو. نو زه به د خوشحاله کولو دپاره بوتلم هوټل ته، ډوډۍ به راباندې خوړلې، شان به را رانیوله، ګرځولم به چې کیدای سي یو پریشاني وي هغه ختم سي، زموږ هغه زوړ ژوند واپس راسي. لیکن هغه خبر نه و چې دا چیرې ډوبېدو ته روانه. تر دې چې هغوی ورځ میسج راته وکړي چې زه ستا اواز اورېدل غواړم. زه یک حیرانه پاته سوم چې اوس به څه کوي. خو چې هر څو ځان کاږم، شیطان راباندې غالبه کېږي. د ده سره د خبرو ناجوړې رالوېدلې وله. اخر مې دا سوچ وکړي چې اواز په واوره نو څه تاوان دی. نو بیا مې اواز هم په واوره. خو دا خبرو دوام ونیوی. د دې چې خاوند مې ورځ په سفر باندې ولاړی، ده راته وویله چې زه ستا سره لیدل غواړم. ډېره خبر نه و چې دا واده سوې ښځه. ما دا وویله چې زه به نن ده ته وایم چې دوی خبر کړم چې زه واده سوې ښځه. کله چې مې واده ته وویل چې ما واده کړی دی، دی ډېر په غوسه سو، ټلیفون یې بند کړ. ما هم دا وګڼل چې کیدای سي بیا تا ته میسج ونه کړي، خو په زړه کې مې ډېر ولاړ و. کله چې سهار را کښېنستم، ژر مې موبایل راواخیستې چې کیدلی سي میسج راغلی وي. نو چې ګورم د ده میسج راغلی و، بیا مې زړه خوشحاله سو چې عادي نه دی خوابدي سوی. او دا یې راته ویلي دي چې په یوه خبره خفه سولمه چې تا زما سره د واده خبره پټه کړې وله. خو خیر زه اوس تا سره مینه لرم، نسم کولی چې تا هیره کړم. زه ډېره خوشحاله سولم ځکه شیطان پر ما غلبه کړې وله. خپل په ښو بد نه پوهېدلم. د حلال نکاح سه یو نامشروع لارې ته روانه ولم او فکر مې کاوه چې دا مینه ده، لیکن هغه مینه نه وه، بلکې د یو کورنۍ بېعزتي وله، د خپل ځان تباهي وله. اخر مې هغه ته وویله که زما خاوند خبر سو، نو بیا ده راته وویله چې ګرانې زه تا خوشحاله ساتم. کومه خوشحالي چې ستا د زما سره ده، هغه ستا د خاوند سره نسته. هغه تا خوشحاله نسي ساتلی. زه به تا ته د نړۍ هر هغه خوشحالي درکم چې ته به ګمان هم نسې کولی، او ستا خاوند خو ستا دپاره هېڅ هم نه دي کړي. دا وایي که څه هم زما خاوند زه ډېره خوشحاله ساتلی ولم، خو زه د ده په خبرو کې راغلم. ده راته وویله چې ته د خاوند څخه طلاق واخله، زه او ته به سره یو ځای سو، خوشحاله او د مینې ډک ژوند به وکړو. زما زړه ټوله شیطان په قبضه کې کړی ولو. ما هم ومنله چې زه به د خپل خاوند سره جلا کېږم، د ده سره به واده کوم. نو ما د دا فیصله سره وکړله چې د خاوند سره به جلا کېږم، زه به ستا سره واده کوم. نو بیا د یو ورځ راته وویله چې اوس خو ما تا خبره سره وسوله، باید اوس ما تا سره ووینو، ځکه زما او ستاسو را روان ژوند به سره یو ځای وي. نو اوس خو د ده محبت هم زما پر دماغ باندې سپور و. نو ما ورسره ومنله چې بلکل ما او تا به سره ووینو. دی ډېر خوشحاله سو. دا راته وویله چې سبا زه ستا د کور مخ ته موټر درولم. ما هم قبوله کړه. کله چې سبا سو دی راغلی، نو زه ورغلم، د ده سره په موټر کې کښېنستلم، په چکر سره ولاړ. یو ځای ته چې کله ورسېدله چې ودرېدلو، دی راکښته سو، دروازه یې خلاصه کړه. د ده د دروازې د خلاصېدو سره سم څو کسان نور رالو. زه د لاس ونیولم،
د موټر سره راکښته کړم. ما چغې وهلې چې پرېنږدئ. هغوی یو چاپېره په زوره راکړله. ما پر ده باندې نارې وویلې چې دا څه کوې، دا څوک دي؟ خو هغو پر مخ باندې یو څاپېړه راکړه. د دې سره سمدستي زه بېهوشه شولم. کله چې په هوش کې راغلم نو زما عزت ټول اخیستله سوی. زما د عزت سره لوبې کول سوي ولې. زما لاسونه او پښې او سترګې راباندې کړې ولې. د کور مخ ته غورځولې ول. ټوله همسایګان راباندې ټول سوي وله. زه شفاخانې اسپتال ته رارسولې ولم. څوک سم نه و خبر چې دا څه پیښه سوې ده. زه په اسپتال شفاخانه کې ولم چې خاوند مې خبر سو او رالی. پلار دوی مې هم ټوله راله. نو په دغه تعلق کې خو زما د خاوند نمبر هم دغه ځوان ته رسېدلی و. نو د زما و خاوند ته میسج کړی و. دا ټوله موږ داسې کله دا حالت ته موږ ورسوله. هغه واقعه ټوله ورته بیان کړې. کله چې مې خاوند او پلارګنۍ خبره سوله نو خاوند مې په هغه شفاخانه په اسپتال کې طلاق راکړ. پلار او مور هم د کوره وشړلم چې بیا زموږ کور ته رانسي. هر څه مې و هغو ته وژړله چې مه کوئ داسې مه کوئ، خو ما مړه کړي داسې مې پرېږدئ مه. خو هغو در مرګ بدتره سزا راکړله چې زه یې ژوندۍ پرېښولم، مړه یې نه کړلم. ځکه مرګ خو یو واري انسان ته راځي، خو زه یې ژوندۍ پرېښولم تر دې چې هره شېبه به زه مړه کېدل. زما هغه خوشحالي، زما هغه خوشحاله ژوند ما په خپلو لاسونو خراب کړي او اور مې ور واچوي. حقیقي ژوند مې د فیسبوک پر مجازي نړۍ باندې خراب کړي. د هر چا نه ولاړم. اوس هره شېبه خپل د مرګ په انتظار یم چې کله به خدای مرګ راکړي. ژوند مې هلته ختم سو چې کله په ما شیطان غالبه وکړله او زه د یو پردي سړي سره په خبرو کې راغلم. اوس هره شېبه د مرګ د راتګ په انتظار یم. نو ځکه مې دغه واقعه ولیکله چې نورې خویندې د دغه واقعې څخه عبرت واخلي او خپل ځانونه د فیسبوک د مجازي دنیا څخه وساتي. محترم عزتمنو، والله بالله تالله که د خاوند څخه زیات محبت تاته څوک درکړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ستاسې په منځ کې ما محبت پیدا کړی. دا حقیقي محبت دی. دا د کله ناکله په خوابدیا باندې مه خوابدي کېږي. دا یو حقیقي محبت. نو یو زنانه د دې دپاره نه ده چې د فیسبوک په دنیا خپل ژوند خراب کړي. د کور خدمتونه ځین پاته، د خاوند خدمت ځین پاته، د هغه محبت ځین پاته، او دا د نور سره په ګپو په مجلسو باندې اخته. و هرې هغه خور ته د دغه واقعې څخه عبرت اخیستل پکار دی چې دا د خلکو سره ټلیفونونه کوي، د هغه سره پر موبایل باندې د محبت کیسې جوړوي. هغه مځکه ورته باغ کوي، داسې به وکم داسې به وکم. هېڅ کله دغه د موبایل د یارۍ ودونه نه دي کامیابه سوي. چې دا نه دي ود سوي هغه دې هم نه کوي. ځکه دغه د موبایلو د فیسبوکو د دې محبتونه کامیابۍ ته نه دي رسېدلي. کله چې واده وسي هغه بیا نور شک و شبهات باندې کوي چې ته زما سره لګیا وې نو د نور سره به هم لګیا. دا ژوند نه دی. هغه ژوند دی چې کم خاوند تا ته مور پلار خوښ کړي تا در اوسه لیدلی لا نه وي، بس هغه به تا ته حقیقي مینه درکړي. دا د موبایل مینه، دا د فیسبوک مینه، دا د خبرو مینه، دا د واده سره کولو سره سمدستي اختتام ته رسي. د جنګو د جنجالو شروعات شروع سي. نو د دې څخه ځان وژغورئ عزتمنو. خپل عزت، د خپل کورنۍ عزت، د خپل خاوند او د پلار عزت مه اخلئ. دنیا به مې هم خرابوي، آخرت به مې هم خرابوي. پر خپل ځان کنټرول راولئ، برداشت راولئ، خپل ځان د دغه شیانو څخه وژغورئ. څو ورځې ځان پابنده کړئ، د هېڅ چا په خبرو کې مه راځئ. الله به داسې ژوند تا ته درکړي چې دنیا به دې هم ښایسته وي، آخرت به دې هم ښایسته وي. ما مخکې یو واقعه ذکر کړې وله چې حضرت شورش کشمیری رحمه الله لیکلې وله چې هغه د دغه بدکرداره ښځې د طوایفي دا چکلې دا رنډخانې چې کومې آبادې کړي دي، وایي زه پر دې باندې وګرځېدلم، په سل کې نه نوي پیسه د هغه زنانې هغه خوندې ولې چې دغسې دا خلکو ورته پر موبایلونو یا په دوستي کې مځکه باغ کړې وله او دغسې د محبت چانسونه یې ورکوله، د محبت دعوې یې ورته کولې، دا د دنیا خوشحالۍ به ستا قدمونو له راوړم، داسې به وکم آخر چې به خپل کار جواستي دغسې پر درس و بیابان به پرېښوله. هغه به بیا کور ته نه سوه تللی، نو ځای به بیا دغه رنډخانه سوه. خپل ژوند مه خرابوئ، لږ صبر وکړئ، برداشت وکړئ، د ښه کېدونکي ځای څخه ځان وساتئ. ځکه وایي چې کوم ځای ښه کېدونکی وي هلته فیل هم ښه کېږي. پر ښه کېدونکي ځای به نه درېږئ، د موبایلونو څخه ځان وساتئ، بیا به تا ته دومره پریشانۍ نه جوړېږي. دا د نن سبا ځوانان دا ټول غله دي، دا د عزتونو غله دي، دا د بل د ناموس غله دي، دا خپل عزت او ناموس ته نه ګوري. دا ټوله په دا هڅه کې دي
چې څنګه یو د چا عزت واخو، څنګه د یو چا سره ملګري جوړ کړو، څنګه یو فرندشپ جوړ کړو، ټوله په دغه هڅه کې دي. دا هغه ځوانان نه دي کوم چې محمد بن قاسم چې د خور او د لور د عزت په خاطر سرونه ورکوله، په زرګونو شهیدان ورکوله. دا اوس هغه ځوانان نه دي. د دې څه ځان ګورئ. دا د مجازي دنیا ځوانان دي، دا کاغذي ځوانان دي. دا وخت نه وي، دا صرف د دوکې درکولو دپاره، د ټیم پاس دپاره. دا ستا د عزت سره ټیم تیروي، دا ستا د عزت سره لوبې کوي، څه ټیم پاس کوي، نه ستا سره حقیقي واده کوي، نه تا ته حقیقي خوشحالي درکولی سي. صرف د ټیم پاس دپاره ستا ژوند در خرابوي. د څومره ځوانانو لاسونه د خوندو په وینو باندې رنګ دي، د بل د ناموس عزت اخلي صرف خوند دپاره یا د څو شېبې د ټیم پاس دپاره. زه هغه ځوانانو ته وایم، کم ځوانان چې د خپل لږ وخت د خوند دپاره، د ټیم پاس دپاره د بل کور ور خرابوي، د بل ژوند ور خرابوي، د بل د عزت او د ناموس سره لوبې کوي، د هغه څه ویډیوې جوړوي چې هغه بلیک میل کي، یرغمالی کي، د دوی هره خبره ومني. دا خلک دي د الله د عذابه څه وویرېږي. د الله نیول ډېر سخت دي، ځکه الله فرمایي ان بطش ربک لشدید، چې ستا د رب نیول ډېر سخت دي. که یو راونیوې بیا به د دنیا او آخرت دواړه خراب وي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمان دي چې کم څوک د یو ښځې او د خاوند په مابینځ کې نفرت راولي، ښځه د خاوند خلافوي، دا زموږ څه نه دی. د نبي علیه الصلاة والسلام د دې فرمانه څه وویرېږي، د الله د دې وعیده څه وویرېږي. الله ډیل درکوي. نو که یو وار راټینګ کړې بیا به ژاړې سرګردانه، لاس له به دې هېڅ نه راځي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم